رب العالمین فدی آیت پاک کے دا شیطان متعلق مذمت او فرمائی چی شیطان ستاسو دشمن دے او دی دشمنو گنے. بل آیت پاک دی ما شروع لخو سر ایر شو وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. دا آیت نرتلستو رب العالمین د شیطان متعلق فرمائی چه دی استاسو دشمن دی او دی خپل دشمن اوگانے. زمارونو شیطان سوک دی د په شریعت کې چې د کم نوم ورکړی شوی دی نو هغه ابلیس دی. ابلیس د بلس نه ماخوذ دی نا امیدی ته وای دا اللہ دا رحمت ندی مایوس و نا امید دی. اخپل نم پا کتابونو کی علماء دا عزازیل لکی دا نسل سو اصل کس شو اصل کی دی دا پیری دا اولاد ندی. قرآن شریف کے اللہ فرمائی کان من الجن ففسق عن امر ربه دی اصل کی دا پیری دا ذات ندی او دا رب العالمین نافرمانی اکلا لعین شو دا خدای دا رحمت دا مایوس او لری شو. شیطان مونگ و تعام خلق شیطان وایو پا عربے کے شیطان آگا چاہتاوی چی سڑے گڑ وڑائی دے انسان گڑ وڑائی بلکہ و تا خرابی وسوسے چاہی او دا خدای دا نے غلار نے خطا کی دا شیطان وتاوی. زمارونو دا دی اوسو صفتو ندی. رب العالمین چه قرآن شریف کے فرمائی چه دی خپل دشمن اوگانے استاسو دشمن دے او زانتے او ساتے دسر خمونگ جگڑا نشو کولے نور پسی ٹوپک راغشتے شو نور پسی تورا و چاڑا راغشتے شو او نے کوٹا کے بندولے شو دا کمونگ تخکاری نا نمونگ بیسنگ دشمن گنو نو رونو دا چه کم صفتون ری دا آغا صفتون نبزانو ساتو دا شیطان دشمن گنل دی. اغلا که شکست ورکے و مقابلہ و سرکے دا آغا چه کم صفتون ری دا آغا نبزانو ساتے او که دا شیطان دا صفتون ریزان او نساتا اغا صفتون ریزان کی پیدا کرل دا شیطان سر دشمنی نر دا و سر دوستانه دا اللہ دی شیطان دا دوستانی نو سات. یو صفت دے شیطان زد دے او کبر دے دا غٹ صفت دے دے دیر لوی زدی دے او دے دیر زیاد کبر جن دے. حضرت آدم علیہ السلام چکل رب العالمین پیدا کر دا خٹ نے پیدا کر نو دا دین مخ کی رب العالمین دا فرشتو سر مشورہ کرے وا ویزا پا دے مخ دا زمک یو خپل خلیفہ پیدا کوم نو فرشتو دا دین مخ کی دا شیطانانو روانے او دا شیطانانو فسادون لیدلیو نو اغی خوی چی دا انسان پیدا شریبم لکا دا پیریانو پشاد دا پیریانو اغزدون لیدلیو او دا اغی روانے لیدلیوے نو اغی خداوے چی دیبم دا غس روانے که یو فسادون بکی اللہ بخپکی وی خدایا ما پیدا کوا. پروردگار حضرت آدم علیہ السلام پیدا کر او بیا امتحان واغش دا آدم علیہ السلام نو دا فرشتونا باغ امتحان کے آدم علیہ السلام کامیاب شو فرشتے ناکام شوی نو اللہ فرشتو تا حکم کو اسجدو لی آدم چه سمر فرشتے وی دا وقت دا شیطانم پا فرشتو کے اسے دا بار آسمانونو کے او حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکلی دی چی دا اتیا زر کال دا اللہ عبادت کردی او دمر بہترین عبادتیو کا
چې دی د هغه خپل عبادت په ذریعه په اسمانونو کې اوسېده، بر اسمان ته ختلی ولته به اوسېده. نو چې دیم پکې ناستو فرشتو کې، نو رب العالمین ټولو ته حکم وکړو اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام په طرف سجده وکړي. نو سجد الملائکة کلهم، څومره فرشتې چې وې ټولې په سجده پرېوتې او سجده وکړه، الا ابلیس دې ظالم بدبخته سجده ونه کړه. رب العالمین دې تپوس کوي ما منعک ان تسجد، تا سجده ولې ونه کړه اذ امرت، تا ته ما حکم وکړو چې سجده وکړه، بیا دې سجده ولې ونه کړه؟ نو د هغه وجه وی خلقتنی من نار و خلقته من طین، وی خدای دې د خټې نه پیدا کړی دی او زه د اور نه پیدا کړیم، زما حال د ده نه ډېر اوچت دی. خټه خو په ځمکه پرته خلک پې خپېږدي، مرداره پې غورځوي، بین تیزي، اور شغله کوي، رڼا کوي، اوچتي. خټه لاندې اور بره خیږي، خټه توره ده اور سور او سپین مزیدار دی، خټه تیاره ده اور رڼا کوي. او اور خو د فیضې شی دی، خټه کې څه دي؟ نو زه به دته سجده کو. ګوره رونو دوه خبرې شو دلته که ستاسو خیال یو خو یې لویي وکړه ځان ته یې لوی وی کبر یې وکړو، دویم یې څه وکړل؟ دویم یې عقل وجنګو، د خپل عقل نه کار واخیسته چې زه د اور نه پیدا یم، اور اعلی مزیدار دی او خټه بیکاره شی دی. دا دوه صفتونه د شیطان دي، دا دوه، او دا دواړې غلط دي. ګوره دس وی زه اور نه پیدا یم، ځکه چې د ده نیکه جان و جان، قرآن شریف کې الله فرمایي والجان خلقناه من قبل من نار السموم، چې دا جان چې د شیطان نیکه دی او د ټولو پیریانو نیکه دی، دی ما د اور نه پیدا کړی. نو کبر او لویې وکړه او عقل یې وجنګاو او خبره غلطه وکړه، عقل یې وجنګاو خو خطا شو. ولې؟ ځکه چې دی وایي ځمکې ته سپک وکتل او زه د اور نه پیدا یم، زه اوچت یم. دا اور خو د ځمکې نه جوړېږي، چې ځمکه نه وي اور به د کوم ځای نه؟ اور د خشاک نه جوړېږي، خشاک دا ځمکه را زرغونوي. اور د پټرولو نه او د ډیزلو نه جوړېږي، هغه په ځمکه کې امانت پراته دي. ځمکه پرده پوخه ده، دغه پټرول هم ساتلی دی او دغه اور هم ساتلی دی. اور د کویلې نه جوړېږي او کویله په ځمکه کې کانونه پراته دي. دا ټول د اور چې کم سامان دی، که هغه پټرول دی، که هغه ډیزل دی، که هغه ګوګړ دی او که هغه کویله ده، دا ټول په ځمکه کې امانت پراته دي، ځمکې وله ځای ورکړی دی. دلیل یې غلط شو. او که د لرګي نه کم اور جوړېږي، نو چې ځمکه لرګي زرغون نه کي بلیږي بسه. ځمکه بهترین څیز دی، د انسان چې څومره منافع دی او فیدې دي دا ټول په ځمکه کې دي. که ځمکه نه وي اور به کوم ځای بلیده؟ نو دا د عقل دی. رونو د شریعت په مقابله کې عقل جنګول دا ډېر لوی جرم دی. عقل سی شریعت د الله او د رسول خبرې دي، شریعت د الله د طرف نه دی. د الله خبرو ته او د الله علم ته د انسان عقل کوم ځای کې رسیږي؟ دویم کبر او لویي وکړه، دا دویم صفت د شیطان دی. کبر او لویي به نه کوو. حدیث پاک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي وی که د چا په زړه کې د شلشم د دانې عمره کبر پروتي، د جهنم اور ور باندې حرام، سره د جنت خوشبویي ور باندې حرام، سره د دې چې د جنت خوشبویي دا د 500 کالو په مزل محسوسیږي. دا کبر دونه خطرناک شی دی او الله په دې دواړو خفه شو. حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه په خپل تفسیر کې لیکلی دي د یو سړي واقعه، وی جومات ته لاړم، یو ډېر ښایسته ښکلی سړی په جومات کې ولاړو، ډېر لوړ دنګ او ډېر ښکلی شکل او سور سپین او په اندامونو مزیدار او صحت نم ډېر ښایسته پهلوان. وی چې ما ورته نیغ نیغ کتل، وی دا سړی ما ته وی چې ولې ما ته نیغ نیغ ګورې، څه چل دی؟ مې چې یاره تا خو ډېر ښایسته شکل دی، مخ دې م ښایسته مزیدار او په قد او په قامت هم نه ډېر غټ او نه ډېر نرې، نه ډېر لنډې او نه ډېر اوږد او ښکلی مزیدار وجود ته دی، لاس او خپې او نظر هر څه دې برابر دي. وی ده راته څه وی؟ وی ما ته وی چې او زما دې ښکلی شکل ته خدای م پسخېږي. کبر یې وکړه. داسې شکل مې دی چې انسان خو څه کوي تو پسخېږي، دې ته خدای م پسخېږي. وی چې دا ټکې یې ووي، ما ورته نیغ نیغ کتل، وی دا سړی ورو ورو راټیټېده.
رو رو ښکته کېده ښکته کېده ښکته کېده ښکته کېده وی دومره راکوټې شو چې د دې کونډۍ برابر پوټی نه شو. د هغه ټولو خلکو مخکې د هغه جومات دنیا ورته حیرانه وه. و لاسونه پوټینې شو، خپې وړې شوې، شکل بدرنګ شو، پوټینې شو. وی دې حد ته ورسېد چې یو رشته دار اوچت که او کور ته یې په غېږ کې یوړه. دا حافظ ابن کثیر په خپل تفسیر کې لیکلی دی قبر ډېر خطرناک شی دی. رب العالمین په خپله فرمایي الکبریا او ردائی، وی لوی زما صادر دی. وی که ما سره څوک زما په جامه کې جنګ کوي ذلیل او خوار به کم. انسان له عاجزي مناسب ده او کبریا او لوی الله له مناسب ده. زما رونو هغه ذات چې هغه له نه بیماري شته، نه ولا دل شته، نه ستړیوالی او نه مرګ، که هغه لوی کوي نو ورسره ښایېږي. او چې کوم انسان له بیماري راځي، درد راځي، تکلیف راځي او دسماتې راځي او کوم شی هغه چغې وایي، فریادونه کوي او مرګ او جون راځي، دی به څه لوی او څه کبر به وکړي. نو د شیطان دو صفتونه شو ده، یو صفت کبر او دویم صفت عقل پرستی. عقل یو جنګو چې زه خو اور نه پیدا یم او دې د خټې نه پیدا رې زه درته سجده نه کوم. رب العالمین فورا ذلیله کا، وی ځه ظالمه، دا خطرناک صفتونه دي. زما مخکې لویي کې او زما د خبرې په مقابله کې عقل جنګې، زما ذلیله کړه روکېږه. راویشړه هغه 80,000 کاله عبادت یې ورته په اور باندې له وکړو. دو صفت یې دا شو. یو بل صفت تیرونو ډېر صفتونه دي. بل صفت یې سلی شیطانې نام در صفت دی. هلته په جنت کې الله خو را اوشړه خو د جنت نه لا منې کړی نو. لکه سړی چاته وي هلکه زما کور ته وځه بار ته، در باندې بند، خو لا د لاس نه ونه نیسي چې ویې باسي. لاس یې لا نیولی نو. په جنت کې به دې بار ګرځېده را ګرځېده. آدم علیه السلام له خدای بیبي ورکړه یو ځل اودو او دا یوه پختۍ ته الله ګس طرف ته د اوچته پختۍ راوویسته. چې راویویسته د هغې نه دې اودو خدای پاک حضرت حوا بیبي وله پیدا کړه. چې دې راویښ شو بیبي مخامخ ورته ناسته وه. فطرتاً د انسان په زړه کې ښځې ته خواهش او میلان پیدا کېږي او د ښځې سړي ته، نو د هغه خپل فطري خواهش د هغې اظهار وکړه. رب العالمین ورته فوراً اطلاع راولېږله چې نه ودرېږه، نکاح به تړم درته او د نکاح نه پس به بیا ته خپلې بیبي سره یو ځای والی کې او په نکاح کې به مهر ورکې. رب العالمین نه دې تپوس کوي وی مهر یې څه دی؟ نو ټولو مفسرینو تقریبا لیکلی دي وی د الله په عرش د پاسه دا لیکلی شوي دي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. رسولان کو ډیر دي او د خپل نوم سره د نبی علیہ السلام مبارک نوم لیکلی دی. وی دا په عرش چې دا کم نوم ما د خپل ځان سره لیکلی دی او په هغه مې رحمت هم لیکلی دی چې صلی الله علیه وسلم. وی 10,000 دا رحمت دا درود شریف وایي دا د بیبي مهر شو. د هغې نه پس بیا د خپلې ښځې ته نږدې کېږه او جنت کې اوسېږې. الله ورته حکم وکړو دې جنت ته ځې او په جنت کې اوسېږې او کلا منها رغدا حیث شئتما، چې کوم ځای په جنت کې م خوښئ پکې ګرځئ او چې څومره ډوډۍ خورئ او روزي خورئ رغدن د مړې خېټې تاسو ته اجازت دی. اوس د شیطان خو دریم صفت شته. د وی چې یاره دا د آدم علیه السلام د برکت نه خو زه ذلیل شوم او خوار شوم چې دی به د جنت نه څنګه راوباسم. حضرت آدم علیه السلام باندې په جنت کې الله یو شی بند که، یو اونه ورته مخامخ اخوله لا تقرب هذه الشجرة فتکونا من الظالمین. وی دې اونې له به ګوتې نه وړئ. کومه اونه وه؟ څوک وی د غنم بوټی و، څوک بل یادی، خو یو بوټي ورته الله وښو چې دې له به ګوتې نه وړئ. دا یو ازمایش دی، یو امتحان دی، یو ابتلا ده او که دې له م ګوتې یوړی ګورې لوی نقصان به وکړې او زما د حکم نافرماني به وکړې او چې زما خبره څوک نه مني ګورې هغه ته غوسه کېږم. تاسو ولیدل چې شیطان زما خبره ونه منله نو څونه مې ذلیله کړ. بس دې دواړو فیصله وکړه جنت کې به اوسېږو او دې اونې له به ګوتې نه وړو. دا شیطان راغی حضرت حوا علیه السلام د جنت دروازې ته راوتې وه او دې ورسره ملاقات شو په خشته شکل. دې خو ځان له شکل بدلولی شي. وی تاسو خو جنت کې اوسېږئ. وی دغه اونې در باندې بنده کړې ده الله، ته خبرې چې ولې بنده کړې ده؟ وی نه ما ته خو پته نه لګي. وی دا دې دپاره چې د جنت تم اوباسي. وی اونې له کم ګوتې یوړې نو بیا به ټول عمر په جنت کې او که دې له م ګوتې نی وړې نو جنت نه اوباسي.
جناب اغا خو حضرت حوا بی بی وا حضرت آدم علیہ السلام اغي دروغ په نه په غوږ اورېدلی او نه په دروغ پوهېدل وی نه مونږ الله منې کړي یو چې الله منې کړو مونږ به څنګه بیا دې اونې له ګوتې یوسو الله نه دي ویلې ده ورته قسم وخوړه وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین شیطان ورته وی زما د الله په ذات قسمي چې زه ستاسو خیر خوایم او ټیک خبره درته کوم هغې خو د دنیا دا قسمونه نه اورېدلې که نه هغې وی چې د خدای نوم په دروغه به څوک سینګوالي او پیژندې نه چې دا هغه شیطان دی چې مونږ ته سجده نه لګولې ځکه شکل یې بدل کړی دی خو چې د خدای نوم سینګ هغې واورېده د هغوی حواس بل طرف ته لاړل او زرې بوټي له ګوتې یوړې وی دی د خدای نومه دي د خدای نوم بلا په دروغه څوک سینګ اخلي زرې ګوتې ولا یوړې قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي فنسیا ولم نجد له عزما وی د آدم علیه السلام زما خبره یېره شوه د قسم سره ته زما خبره یېره شوه او په مضبوطه پخه اراده باندې د بوټي له ګوتې نه دی وړې خو یېرې شو خطا شو نو بوټي له ګوتې یوړه بوټي له ګوتې یوړې بعض علما وی د هغه بوټي لږه میوې وخوړله خو چې څنګه بوټي له ګوتې یوړې او میوې وخوړله نو جامې د جنت ته لاندې پرېوتې بربن شو فوراً بربن شو شیطان په خپل سکیم او سازش کې کامیاب شو که نه شو دی بل سکیم دروغ دا د شیطان صفت شو حضرت آدم او حضرت حوا ته دروغ وی دی دریم صفت دا نن تقریر کې شیطان صفتونه درته ښیم ښه دی دریم صفت څلورم صفت سره په دروغ قسم خوړل په دروغ یې ورسره قسم وخوړ دا په دروغ چې څوک قسمونه خوري دا هم د شیطان صفت دروغ چې څوک وایي دا هم د شیطان صفت الله دې متې وساتي ها چې دی څنګه به زه خو خپل کارو کوس تماشه کوي جامې ته کودې شوې فتخفقا یخصفان علیهما من ورق الجنت د جنت بوټي غټ غټ دي میوې هم غټې دي او پاڼې هم غټې دي پاڼې راواغېستې د جنت او ځان نه تاوی د جنت مخصوص جامې دي اپې بندې شوې او ځان نه پاڼې تاوی قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي ای د آدم اولاده ګورې د شیطان نه ځان وساتئ دا هغه سړی دی چې ستاسو د نیکه او د نیا نه جامې ویستلې دي اوس هم چې څوک چاته وایي وی هلکه پلان کې دی دشمن دی نو غټ دشمن کم یې وي زما نه جامې ایستې دي زما د پلار نه جامې ایستې دي په دې سړي د ننګ وردي او غیرت وردي ینزع عنهما لباسهما دی دواړو ته جامې ویستې که دی ورته دا وسوسه نه وي اچولې او حضرت آدم علیه السلام او حضرت حوا اونې له ګوتې نه وې وړې نو ممکن ده چې دا جامې ته نه وي کوز شوې الله یو سبب جوړ کړ خو ظاهري بانې دوی شو ښه جناب جامې ځان نه پاڼې تاولې د هغې بوټي کې ګوره الله یو کار د حکمت نه ډکي هغې بوټي کې دا اثر و چې د هغې نه څوک میوه وخوري او دسماتې به ورځي د هغې میوه څوک وخوري خفګان به م راځي د هغې میوه څوک وخوري لاړې به م راځي خوله کې د هغې میوه څوک وخوري خوله به م بوی کوي د هغې میوه چې څوک وخوري رکوټې او دسماتې به م راځي جړا به م راځي سترګو نه به م اوښکې بهږي اوس د دې انتظام خو جنت کې شته دی نه الله وی تاسو ما نه وې منې کړی تاسو ولې دې اونې له ګوتې یوړلې اوس د دې اونې چې کم اثرات دي لکه سړی دارو خوري په وجود کې اثر پیدا کړي د دې اونې چې کم اثرات پیدا کېږي په وجود کې د هغې انتظام په جنت کې نشته دلته بدبویي نشته دلته لاړې توکل نشته دلته رکوټې او لیو دسماتې نشته دلته لوږه نشته دلته غم نشته دلته اوښکه نشته او د دې بوټي د وجې تاسو کې دا ټول صفتونه پیدا شو اوس به هغې وطن لملیږم چې دا څیزونه پکې وي دا هغه ځای نه الله پاک را کوز کړل حضرت آدم علیه السلام مخکې به ورته سرندیب وی اوس ورته سریلنکا وی هلته په یو غر د پاسه را کوز شو او حضرت حوا دا په جده کې را کوزه شوه دا د شیطان ظالم د لاسه او دی هم راوشاله وی زه روکېږه تم ځه دی چې راغی مولانا عبدالحی صاحب لیکلي دي په نفع المفتی والسائر کې دا د هغې یو کتاب دی رکوټې شان دی مسائل دینیه پکې جمع کړي دي دی کې ړومبی راغی نو په دریاب راکو شو دا ابلیس دا شیطان نو په دریاب کې کب ته وی ګوره وی الله یو شی پیدا کړ هغه به دنیا ته اوس راځي راکوزېږي به اب ستاسو ښکار کوي او تاسو به خوري کب منډه کړې بل ملګري ته الوې وی لومبی شیطانت په مخ د ځمکه شیطان وکړه او دویم شیطانت کب وکړه وی د کب نه خدای جبه واغېسته
دا مولانا عبدالحی صاحب لیکلی دی دا چیک اپ جبه ولی نشتا وی فوراً بل مرګري ته سوچ خو لږ وکړه فکر وکړه ولې منډه وې زر بل مرګري ته الوي چې دقسې خدای یو شی پیدا کړه زموږ ښکار به کوي خدای ته جبه واغېسته نو یو صفت د شیطان دروغ شو بل په دروغه قسم شو او بل شیطانت شو بل صفت د شیطان څه دی رونو بل خطرناک صفت ده چې هغه د ټولو نه لوی صفت خطرناک دی هغه د دوو کسو په منځ کې روانه پیدا کول او جګړه پیدا کول حدیث پاک کې راځي ویل دی شیطان تخت په دریاب د پاسه پروت دی او دا خپل بچی په دې خلکو پسې لیږي او بیا دا بچی ورته مازدیګر ماښام راغونډېږي او د ټولو نه تپوسونه کوي ته تاسو کړل یو کس پسې یو بچی لیږي وی چې دا بچی راشي هلکه ته خو مې لیږلی وی سړي ته انیک سړي ته مونځ دې پې قضا کړه بابا ډېر وس مې پې وکړه خو سړی تکړه و مونځ مې پې قضا نه کړی شو وی ښه د وخت نه خو به پې رستو کړی و که نه ډېر وس مې پې وکړه خو سړی تکړه و د وخت نه مې پې رستو نه کړه وسوسه یې ورته واچوله بابا ما دا خواري ډېره وکړه خو هغه ډېر بد و ما ورته وسوسې م وانه چولې شو مونځ یې ښه برابر وکړو نو دا شیطان نورو شیطانانو ته وایي وی د خپله ډیوټي پوره نه ده کړې وی اوچته کې او د دریاب کې اوسو غوپې وله ورکړي بل وله راشي ښه ته خو ما هغه فلانکي پسې لیږلی وې څه دې وکړل بابا ما خو کمال وکړ څه دې وکړل بس ښځه او خاوند مې وجنګول هله مې پرېښودل چې په هغه خاوند مې هغه ښځه طلاقه کړه هله مې پرېښودل وی دا مشر شیطان ابلیس ورپاسي او دغه رکوټې شیطان ځان راتېر تر غاړه باسي او پملې وټپوي نعم انته ته زما ډېر ښه بچی یې که نه کمال دې وکړه نو د بل صفت دا چې د دوو مسلمانانو په منځ کې شیطانت او روانه راوستل دا د شیطان صفتونه دي دې لپاره د شیطان دا صفتونه درته ذکر کوم چې ته د شیطان د دې صفتونو نه ځان وساتې ځکه الله وایي ان الشیطان لکم عدو ستا دشمن دی فاتخذوه عدوا دشمن یې وګڼه دشمن چې یې ګڼې نو هله به یې ګڼې چې د هغه کوم صفتونه دي او د هغې نه ځان وساتې الله دې د دې سپېره صفتونو نه بچ کړي ګرانه غوندې ده ډېره ګرانه ده دوه څیزونه دي جناب یو ته نفس وی بل ته شیطان وی دا نفس د انسان کورنی دشمن دی او دا شیطان بارنی دشمن دی دا دواړه چې یو ځای شي ډاکه غورځوي لکه دنیا کې هم دوه دشمنان دي یو د بهر یو د کور که د بهر غل وي او د کور دننه ورسره ملګري نه بیا هم د غلا نشي کولی دا د کور والا ورته روګذر ښیي په دې لار راشه او دا خلک دې وخت کې وده وي او په دغه الماری کې سامان پروت دی او په هغه الماری کې پروت دی نو د کور دا غل ورته لاره وښیي او د بهر نه سړی راشي نو غلو کې ډاکه وکړي او که د کور غل وي او د بهر نی نو بیا هم دې غلا نشي کولی چې دې یو کې سنبالی به یې کم ځای په ده خو بیا شک راځي نو د بهر او د کور دا دوه غله چې یو ځای شي ډاکه وکړي نو کامیابه شي دا یاد ساتی چې د بار نه څوک هم غلا کوي ډاکه کوي د کور سړی د خاندان سړی د محلې سړی دا به ورسره خامخی سلاکار بې د هغه نه نشي کولی دغه رنګې یو شیطان د بار غل دی او دا نفس د انسان کورنۍ غل دی هغه راځي او په دا نفس جاله ده دې کې کینی او د انسان په ایمان ډاکه غورځوي د انسان په عمل ډاکه غورځوي دا دواړه یو ځای شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی د انسان د زړه ته یو خوا د شیطان لومه ده او بل خوا د فرشتې لومه ده شیطان یې ځان ته راکاږي او فرشتې ځان ته راکاږي د شیطان راښکل څه دي او ورته ګناه ورچي په داړه کې او د فرشتې راښکل څه دي هغه ورته نیکي ورړی که ستا خیالي بعضې وخت کې سړی وایي که نه وایي دا یو له موږ چې دا کار وکړه او دا بل له موږ چې دا کار وکړه نو دا خو دوه زړونه نه دي یوړه دی دا د نیکۍ کار دا ورته هغه فرشته ورچوي د هغې فرشتې نوم ملهم دی او د هغې هغه چې پاړه ته هغه کم خیر ورچوي هغې ته الهام وایي او دا بل شی شیطان چې دا زړه ته ورته شر ورچوي د هغه نوم وسواس دی او اچې کم شر ورغورځوي هغې ته وسوسه ویل کېږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ګوره ما خو چې شی خطرناک دی بچ کېدل ته ګران دي لیکن رسول الله مبارک دم خولی دی وی کله چې د شر والا وسوسه ته محسوس کې چې مونځ مه کوه ګناه وکړه
غلاو کا داکاو کا غیبتو کا دو کا دا وی پیشه کې دا د شیطان د طرف نه دی نو وی فلیتعوذ بالله من الشیطان الرجیم اعوذ بالله وایا او گس طرف تلاړی تو کا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم او گس طرف تلاړی تو کا الله برته بچ کی دا مسان شو کنه شو دا الله نوم واخلا ذکر لا اله الا الله نو دې تختی بیا د الله د نومنا خپل خالته مباسی او چې کله دا بل محسوس کې دا نیکه والا چې منځو کا روجو نسا د ګناه نه ځان بچ کا فلیحمد الله دا الله حمد ادا کا دا سیوه چې الحمدلله چې الحمدلله دی وی دا الله حمد دا فرشته به نورم زورو لګی او دې نیکه ته بر خدای پاک پوره توجه پیدا کی دا مونږ ته حضور پاک یو دم د دې سپیره د پاره خولې دی د مارونو بل صفتې سره د انسان اخره پورې دشمن دی تر مرګه پورې انسان پسې دی لګېدلی وي امام فخر الدین رازی رحمت الله علیه ډېر شوی دی او ډېر لوی عالم تیر شوی دی یو لوی تفسیر هم لیکلی د قرآن شریف تفسیر کبیر ډېرو جلدونو کې دی او ډېر عجیبه علمونه یې پکې جمع کړي دي د الله تعالی په وجود باندې یو کتاب هم لیکلی دی په هغې کې 360 دلایل دي چې الله موجود دی وی دی چې کله مړ کېده نو شیطان وله راغی شیطان ته تپوس کوي امام فخر الدین راځي خدای شته ده ورته وی او شته وی څه دلیل دی وی دا فلان کې دلیل اوس شیطان سره به څوک باس کوي هغه دلیل یې وله باطل کوي دا غلط دی دا ټیک نه دی ده ورته دویم دلیل پیش کا شیطان ورله هغه هم باطل کوي دا دې هم خراب دی ده ورته دریم دلیل پیش کا شیطان ورله هغه هم باطل کوي دا دې هم خراب دی ګوره ځنکدن وخت دی هغه ورته د الله په وجود دلیل پیش کوي شیطان یې ورله بربادوي یو ډېر لوی بزرګ د شیخ نجم الدین رحمه الله د کشف خاوند دی هغه لګیا دی اودس کوي او شاګرد ورته اوبه اچوي په دې لاسونو باندې نو په اودس کې خو اسراف ګناه ده شاګرد ورته اوبه اچوي او د ده د لاسونو نه اوبه بیږي اوبه اچوي شاګرد حیران دی چې نن خو زما شیخ په یو لاس باندې 5-6 لوټې خالي کړئ توجه بل خوا ده ورته اوبه اچوي او د اوبه ته بیږي او دې توجه بل خوا ده اخره کې لږې اوبه راواغېشته او داسې ور ویویشتې وی ورته ووایه چې بې دلیله خدای یو دی ووایه ورته چې بې دلیله خدای یو دی بیا مخ لاس ووینځل شاګرد ته تپوس وکړه وی حضرت نن خو تاسو په دې لاس باندې بله اوبه پوه شوې توجه مو بل ځای وه وی او تا ما ته اوبه اچولې او ما ته خدای امام راضي را مخکې کړ امې ولیده راته الله راښکاره کړه مرګ یو ځنکدن یو او شیطان ورسره په مباحثه او په مناظره نښتی و د شیطان مقابله وه دی ورته وی الله یو دی او دلیل وی دا دلیل وی دا دی ټیک نه بل خایا بلی ورته وښو وی دا دی ټیک نه بل خایا وی 100 دلایل ورته امام راضي وی او وی 100 واړه ولا باطل کړل وی ما ته الله را مخامخ کا وی ما دا بوټي اوبه وروویشتې او د امام راضي په سینه خدای وروغورځولې د هغه سینې ته ورورسېدې مې ورته وایي چې بې دلیله خدای منم اړو دلیل نشته وی امام راضي ورته وی چې زه خبیثه بې دلیله خدای منم وی شیطان ته خپلې پنجې وویستې او لاړ امام راضي خدای د ایمان سره مړ کړه یعنې که دا بل دلیل یې ورته باطل کړی وی ذات یو دی مونږ د ټول زمونږ ایمان دی او موجود دی په دې د دلیل ضرورت نشته د زمیندار قصه شیطان سره کوه شیطان د انسان په شکل شو یو زمیندار یوې کوله راغی ورته ودرېدو زمیندار کاکا یو تپوس ته نه کو وایا ته خدای منې وی او وی دلیل راته وایا وی ښه دلیل غواړې وی او یو درېږه چې درته دلیل ویم د غوان هغه چوکۍ راواغېشته او غوان یې ودرولو او ورپسې ورپاسېده چې ورغې وی دلیل وایه که نه وی ته ودرېږه ښیم درته خو چې یو 5-6 چوکۍ یې و شیطان ته غر والې وی دلیل وایه وی د سپېره بچی دلیل همدا دی که چې دا ته مې یو څو غوزاره ووالې کش الله نه وي او موجود نه وي نو زما په لکه به تا سره بغض پیدا کو زما په لاس کې به ستا د والو طاقت پیدا کو دا کم ذات چې زما تا سره دشمنی پیدا کړه او زما په لاس کې د چوکۍ د استعمال طاقت پیدا کو او ته مې په یو څو غزاره ووایه دقه خدای دی ودرېږه چې درته نوره مخیمه هغه لمن پرول او تښتېده
د خدای د ذات دا شیطان ورته وسوسه چې پریدي دی نه نو او تر اخره پورې د سره دشمنی کوي دا شیطان. نو چې کوم ستا د پلار نیکه دشمن دی او ستا دشمن دی او کوشش یې دا چې تا دوزخ ته غورځوي نو موږ به د هغه دوستانه کوو که دشمني به یې کوو وایه څه دشمني به کوو او که څوک ورسره دوستانه کوي نو دا ناپویه دی د هوښیار نه دی دا قمقل دی. هوښیار دا چې د پلار نکاح زلي دشمن او د خپل دشمن سره دشمني وکړي او دا د الله د کتاب وینا او مختلفې طریقې دي. مولا صاحب په بله طریقه وایي مولیانو لا عجیبه چل پیدا کی یو بل سره روانه کی یو پسې او بل پسې مولا خو په بله طریقه والی نشي. نیک سړی هغه په بله طریقه وایي هغه ته بدعت په لاړه کې ور واچوي په هغه داسې طریقې د عبادت راولي چې هغه طریقې د شریعت نه خلافي. بدعت دې ته وایي چې یو سړی نیکي کوي او هغه نیکي چې نه پیغمبر کړي وي نه د هغه صحابه کړي وي او نه د پیغمبر او د صحابو نه د هغې اصل ثابتي په نیکۍ یې وایي پرېږدي یې نه. مولا په مولا وایي د هغې په زړه کې اختلافات پیدا کړي په مختلفو طریقو د بربادۍ نو لوی سازشي سکیمر او خطرناک دشمن دی خطرناک. یو سړی د دیوال په سوري باندې ملاستو دا شیطان ولا راغی او دا سړی څوک و د خپله وظیفه دا ګرځولې وه چې د به روزانه وي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا خدای په ذات د شیطان لعین نه پناه نیسم دا به هر وخت وی. یو ځل د دیوال سوري ته ملاستو دا شیطان راغی د انسان په شکل وی پاسه چې دی پاسېده وی د خوبه دې ویستم ظالمه وی د خوبه نه د دیوال در باندې را غورځېږي شابل اخوا شه چې اخوا شو دیوال را پرېوت. دغه نیک سړی ورغی دا چا چې پاسولیو هغه د مټه ونیوه خدای د سره خو که ته څوک یې تا خو زه د مرګه بچ کړم که دې ویښ کړی نه ومه او دا دیوال په ما را پروت و خو په دا خوب کې به رانه سوتی او مړه به ومه او دې خو شیطان یم زه هغه کس یم چې روزانه ته زما نه پناه نیسې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم زه هغه شیطان یم. نه ته شیطان نه ته خو ډېر ښه سړی زه دې د مرګه بچ کړم. شیطان ته ګوره ښه کار ته ګوره شیطان څوک د مرګه بچ کوي تا خو د مرګه بچ کړم ته ځین شیطان یې شابه ځان راته وښایه وی سپېره شیطان یم چې ته راته شیطان وی هغه شی یم. نو شیطان څوک د مرګه بچ کوي وی د مرګ نه د شهادت نه مې بچ کړی که ته مې ویښ کړی نه وې او دا دیوال در باندې را پروتې وې نو تا به مفت په جنت فردوس کې مټې والې ولته به راته ګرځېدې را ګرځېدې چې شهید نه شي او جنت ته لاړ نه شي. ګوره دی مختلف حربي دی او مختلف سازشونه. یو پیغمبر تیر شوی دی حضرت الیسع علیه السلام هغه چې کله مړ کېده نو هغه د خپل نږدې ملګري ټول راغونډ کړل وی زه مرم او هغه سړی د ځان په ځای خلیفه مقرروم چې کم کې 3 صفتونه یو صفت دا چې ټوله شپه به عبادت کوي دویم دا چې روزانه به روژه نیسي او دریم دا چې غصه به نه کوي. که دا 3 صفتونه په چا کې وي ابه زه د خپل ځان په ځای باندې خلیفه مقرر کوم. هر چا سوچ کو چې دا خو ګران صفتونه دي ځکه چې ټوله ورځ روژه نیسي روزانه او ټوله شپه عبادت کې خوب پکې نه کوي دروازې به خوب کوي د شپې به نه کوي او غصه به نه کوي دا خو ګران کار دی. یو سړی پاسې حضرت ذوالکفل څوک نیک انسان دی او څوک پیغمبر دی دی پاسې وی حضرت دا صفتونه په ما کې شته سبه بیا تپوس وکړو وی هغه سړی د ځان په ځای خلیفه کوم چې دا 3 صفتونه پکې وي دغه حضرت ذوالکفل پاسې وی دا ما کې شته. په 3 ورځې بیا اعلان وکړه وی یو کس داسې خلیفه کوم چې دا 3 صفتونه پکې وي او په ټولو ملګرو کې دا حضرت ذوالکفل ډېر کمزوری او د ټولو نه غریب انسان وی خوایا دا صفتونه در کې شته وی او صاحب بالکل غصه م نه راځي غصه نه کوم بې ځایه او دویم ټوله ورځ زه روژه به نیسم او د شپې زما ټوله شپه تهجدي وی ښه ته مې خلیفه کړي د ځان په ځای حضرت الیسع علیه السلام دا ذوالکفل خلیفه چې خلیفه شو اوس شیطان یې خرابوي دوکه کوي دې غریب به د غرمې 2-3 ګنټې خوب کو روژه به وه او د شپې به د الله عبادت کو. دا شیطان د غرمې چې څنګه د حضرت ذوالکفل اوده شو دروازه ورته وویله د خوب یې وویستو را پاسېد څوک یې وی زه یو مظلوم انسان یم. ګوره شیطان خو د انسان په شکل راځي
زمانه کور او ځمکه او مال یو ظالم سړي نیولی دی بچی مې نار دی اوږې دي او زمام د جامو درک نه لګي تاله راغلی ما او ته د مسلمانانو خلیفه ته مهرباني وکړه د هغه ظالم پسې پولیس ولېږه سوال جواب ورپسې وکړه او راویې غواړه ماله ته خپل کور والا بچی مې په بیابان او په صحرا ناست دي او ماله ته هغه خپل مال والا اوږې تږي یو حضرت ذوالکفل ورته وایي چې لکه دا خو زما د خوب ټیم دی خو دونه شیطان ورسره خبره اوږده کړه چې د خوب هغه ټیم یې پې ختم کړ دا خو زما د خوب ټیم ما خو دې مراله برباد کړ خو داسې وکړه چې ماښام زما دربار لګي نو ته مهرباني وکړه هغه سړی زه به ته سره پولیس ولېږم راشه نو حاضر به یې کړو ښه جي دو ماښام راشو ماښام رانغی سبا له بیا چې کله حضرت ذوالکفل دغه ورځ خې خوب ونه کړ د شپې خو تهجد کوي یا خو یې وعده کړې چې خوب به نه کوم سهار له چې بیا غرمه شوه نو اوده شو دی دغه دی چې په غرمه او ده ورته انتظار غریب وکړ چې دا سړی به راشي دا مظلوم خو دی خو ورنه راغی سهار له چې بیا څنګه اوده شو دی بیا راغی دروازه یې وله وواله څوک دی جي د هغه پرونی مظلوم سړی ما دروازه یې ورته کلوګې ده خدای بنده تا ته خو پرون مازدیګر ماښام ما انتظار وکړه ته خو رانلې اوس دې بیا له خوبه وویستم غوسه ورته نه شو غوسه نه کوي خو په نرمۍ ورته وایي چې وروره زه خو د خوبه بیا وویستمه او تا ته خو پرون مازدیګر ماښام ما ډېر انتظار وکړه وی ټیک ده خو پرون زه ځکه رانلمه چې ما هغه ته وویل چې زه بادشاه له ځم او تا غواړي نو هغه وی چې بادشاه له مې مه بوځه او زه تا له مال هم در کوم او کور هم در کوم واده یې راسره ما یې چې ده بس ټیک ده چې راکې کورم او مال هم راکې نو بیا ساجد چې بادشاه له دې بوځم وی صاحب ځکه مې پرون مازدیګر ماښام رانلم وی چې سهار شو بیا انکار وکړو وی چې نه در کوم نو جي زه خو غریب یم بچي او ښځه مې په صحرا دي دروغ وایي اوس بچي کم دي او زه چې دی نو بې مال یم اوږې ما نو دا مهرباني وکړه ما سره پولیس والا ولېږه او چې هغه سړی ظالم راولو چې زما کورم ته ماله والې زما مالم حضرت ذوالکفل ورته وایي چې داسې وکړه ماښام راشه پولیس به در سره ولېږم سړی به راولو دی ماښام بیا رانغی هغې خوار ورته پوره انتظار وکړه خوند یې ونه کړه حضرت ذوالکفل چې سبا له په درېیمه ورځ باندې بیا غرمه شوه نو خپل څوکیدار ته وایي دا ور بند کا او چې هېڅوک هم را پرې نه دی ځکه چې پرون مې خوب د غرمې نه دی کړی بله ورځ مې خوب ونه کړ او د شپې خو تهجد کوم سترګې را باندې پټې دي خوب راځي نو چې هېڅوک هم را پرې دا دروازه هم بنده کړه هغه بل ګیټ هم بند کړه د کور دروازه هم بنده کړه هغه بل ګیټ هم بند کړو یا هغلته به ودرېږې چې څوک راځي چې ما ته یې را پرې نه دی ښه جي شیطان اوس څوک بندولی شي دی خو په نري نري سوري وردن نه کېږي راغې چې راغې زه ته په درېیمه ورځ بیا دروازه وویل چې دروازې وویله خو بیا پاسم یا لکه څوک یې زه چې هغه مظلوم یم هغه بل ورځنی مظلوم یم بس حضرت ذوالکفل پیش چې لکه ته څنګه راننوتې چې پاسېده لاول خو خپل څوکیدار راغوښته هلکه تا ته خو ما ویلي و که نه چې دروازه بنده کوي صاحب دروازه خو زما بنده ده جرنده تا ته ما نه واچوه حضرت جرنده ده هغه یې جرنده ده بس دې پوه شو چې دا شیطان معلومیږي دی نن درېیمه ورځ ده چې ما د خوبه وباسي او د مقصد هم دا دی چې د ورځې د خوبه مې وباسي چې د شپې وده شم او تهجد رانه پاتې شي یا دا روژه رانه پاتې شي ورته وی داسې کار دی چې مظلوم نه یې الوایه یې څوک نن د درېیمه ورځ ده دی ورته څه وایي شیطان وی حضرت بس تا وګټله او ما بیله وی هغه څنګه وی د شیطان ومه وی ما وی چې یا خو به د غرمې د خوب نه وباسم نو د شپې به وده شي هغه کې هم کامیاب نشم ځکه بېګا دې ښه عبادت کړی دی او پرون دې هم کړی دی بل ورځ دې هم کړی دی او یا دا څوکیدار ته به در باندې غوسه وباسم څوکیدار ته به غوسه شي نو هغه ته دې هم غوسه ونه کړه او یا به دا روژه پرېږدم نو هغه روژه دې هم بنده نه کړه تا وګټله او ما بیله دومره پالیفلام او حرامي دی دا شیطان کوشش کوي کوشش چې مسلمان پسې طریقه د خدای دشمن کی او دی جهنم ته وغورځي دی اور ته وغورځي دا د انسان خطرناک دشمن رب العالمین فرمایي د قیامت پر ورځ دنه چې کله سعودي د ده یو بل صفت درته وښیم د ده بل صفت زد دی زد ډېر زیات زدي دی دنه چې کله سا وباسي نو دی به منډې وایي منډې به وایي او حضرت اسرائیل علیه السلام نه خو تښتېدی نه شي به کوشش کوي چې دی راونیسم او دی به دغه وخت کې سجدې لګوي سجده به لګوي اوچتېږي به یو ځای کې به سجده ولګوي
حضرت اسرائیل علیہ السلام بوتی ہے ابلیسا تو پوښ چې کوم ځای سجده ولګوله وی نه وی د آدم علیہ السلام قبر ته سجده وکړه خو هر چې دا خو د هغه قبر دی نو په دغه حال کې به دی راپاسې وبي چې توبه توبه غلطي مې وکړه توبه توبه غلطي مې وکړه او چې جهنم کې الله وغورځوي نو د جهنم کې به د اور په کرسی دی کښېنئ د اور نه به الله یو کرسی جوړه کړي دی به پرې کښېنئ چې د دې اشنایانو ته خو تقریر وکړه که نو قرآن شریف کې الله وی وقال الشیطان لما قضی الامر ان الله وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وی الله هم د سره وعده کړې وه او ما هم کړې وه الله خپله وعده رښتونې کړه چې څوک یې جنت ته ولېږل او څوک دوزخ ته او زما وعدې ما ټولې دروغ درته ویلې دي ما به وی دوزخ نشته دا رشته کې نشته ما به وی جنت نشته جنت راغې که رانغې ما به وی مړه اسم نشته دا د هر څه شته که نشته اوس بیا سوی ووعدتکم فاخلفتکم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لي عجیبه خبره ګورې کوي هروره وی ما څه په زور خو تاسو د مټه نه نیولي چې بوتانو ته مې راباندې سجدې لګولې دي ما خو در باندې په زور زناګانې نه دي کړې ما خو په زور در باندې غلاګانې نه دي کړې ما څوک د مټه نیولي چې غلا له مې بوتلې دي ما خو صرف دلیل درته لکې چې باقي خو دار څه تاسو کړی دي ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخیه نه تاسو د ما د فریاد جواب کولی شئ او نه زه ستاسو د فریاد جواب کولی شم انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل ان الظالمین لهم عذاب علیم وی چې تاسو زه الله سره شریکولم او د هغه خپل منعم حقیقي د الله خبرم نه منله او زما منله زه د هغې نه انکار کوم ما درته اړو ویلې نه دي زه خدای م بې خو بس دا د شیطان تقریر وي په جهنم کې فلو مرګرو ته زما رونو نو یو صفت دروغ دی بل صفت دوکه ده بل صفت دا چې د انسان تر مرګه پورې دشمن دی دا د شیطان صفتونه دی نه به ځان ساتي حضرت ابراهیم علیه السلام چې کله حضرت اسماعیل علیه السلام روان کو چې د په مینا کې حلالۍ ځکه الله ورته ویلي چې دا بچی د حلال کا ابراهیم علیه السلام مخکې روان دی اسماعیل علیه السلام ورپسې روان دی نا شیطان راغی یو ځای کې او حضرت ابراهیم علیه السلام ته یې څه کې وی قربانی کوم وی قربانی نه ما ته پته ده دا زوی لالی هغه به پېښ شو وی زوی په څوک لالی نیازبین به چېرې دی دا څه کې ابراهیم علیه السلام پرې پوه شو چې دا خو شیطان دی هغه کاڼې راواخېست او په دې شیطان یې غذارو بیا راغی دې خوا ته حضرت اسماعیل علیه السلام لا هغه ته وایي ته څه پوهې چې چېرته روانې وی او وی څه کې وی پلار مې قرباني کوي وی قرباني نه کوي تا لالی اسماعیل علیہ السلام ورته څه وایي وی داسې به یو پلار وکړي چې زوی به حلال کړي وی هغه وایي چې ما ته الله ویلي دي وی چې الله ورته ویلي دي نو حلال مې دي که ځه خدای دې بې خو باسه هم پوه شو چې شیطان دی کاڼې راواخېست دوباره یې په کاڼي باندې ویشت بیا په درې باره بیا راغی ابراهیم علیه السلام لا سوچ وکړه ګورې دا خوب دی غلط دی زه دې خیر خو یم سوچ وکړه ګورې زوی څوک حلالوي دا څه کې مطلب دا چې دا پلار د زوی د دې حلالولو نه منې شي یا دا زوی ته وتښتي او د خدای په حکم کې خلاف ورزي راشي حضرت ابراهیم علیه السلام بیا کاڼې راواخېست سپېره مال باندې ولې د خدای خلاف کې په کاڼي باندې ویشته اوس هغه ځایونو کې درې غټې غټې ستنې برجې ولاړې دي او حاجیان صاحبان چې حج ته لاړ شي نو درې ورځې دغه جمرات ورته وایي دغه شیطانان ولي یو ځای کې ځان د رکوټې سړي په شکل جوړ کړی و خلک هغې ته رکوټې شیطان وایي بل ځای کې ځان داسې درمیانه قد والا جوړ کړی و خلک هغې ته درمیانه وایي او بل ځای کې ځان مشر بابا جوړ کړی و هغې ته خلک غټ شیطان وایي دا دومره خطرناک او سازشي شی دی سازشي او د انسان ازلی د نیکه د وختونو دشمن را روان دی او هله به صبرېږي چې دا مسلمان برباد کړي او د جهنم ته وغورځوي خدای دې د ده د وسوسو نه په حفاظت او پامان کې وساتي رسول الله مبارک ته څونه سازشونو سکیمونه جوړ کړي د هجرت په موقع باندې ځان یې د یو بوډا سپینګیري په شکل کا او ابوجهل له مشورې ورکولې نبی علیہ السلام مبارک فرمایي وی عرفات کې مې د الله نه سوالونه وکړل دوه مې خدای قبول کړ یو پاتې شو وی مزدلفه کې مې الله ته وجړل دا دریم سوال مې خدای قبول کا هغه د امت لپاره سوالو نو نبی علیہ السلام دغه ځای کې وخندل صحابو دې تپوس وکړه د الله رسوله دا خو د خندا وخت نه دی دا خو ته جاړې خدای ته
د جلا وخت دی د خندا وخت نه دی. رسول الله مبارک او فرمایل وی جلا په دې راله چې دا دریم سوال مې الله قبول کو نو شیطان په سر خورې اړی او منډې وی او ټیزونه اچوي وی هغه ته چې مې وکتل خندا راله. جنگ بدر کې د سړي په شکل کې راغی، ابو جهل سره لاس ونیوه او د قرز ابن جابر د یو قوم مشر د هغه په شکل کې راغی. ابو جهل ته وی پام کوه چې ګورې خپې دې سستې نشي، زه قرز یم د فلان کې علاقې مشر یم، 2000 لښکر زما را روان دی، زه دله مخکې رالم او ځان یې د هغه قرز دی او قوم مشر د هغه په شکل کړو، 2000 لښکر مې را روان دی. ابو جهل نور هم سر کې شو چې دا د قرز خلکو د قرز راغلی دی او 2000 لښکر دی ورسره. لږ ساعت به تېر شو، ابو جهل به دی لښکر خو دې راونه رسېده، وی را روان دی هغه دی. بیا به لږ ساعت تېر شو، هلکه قرز هغه لښکر خو دې راونه رسېده، صبر وکړه روان دی که نه دی، ګاټی نه دی، غر نه پورې غاړه دی. و چې کله سپونه مخامخ شو او فرشتې رالی نو فرشتو خو شیطان پیژنده که نه او دم فرشتې پیژندلې. قرآن شریف کې الله وی وی لاس یې د ابو جهل نه راښکه، لاس یې لاس کې نیولی و راښکې د دې خواشه. هلکه قرزه څه کې وی زه ور مخامخ مټلی اوس به دې پته ولګي، هغه دې فرشتې رالی، ده خو فرشتې لیدې که نه، وی اوس به دې پته ولګي چې تیزونه دنه وباسي. ایله مې ورسیل مکړی اوس خو تختېدې هم نشي، لاس یې ترې راښکه او منډه یې ترې وواله. نو د سپېره بچی نه په کافر دی نه په مسلمان دی، خو چې بچی وس بر کېږي را ګړاوی او را پردوي او ګونټې پې د پاسې ږدي. دا خطرناک شی دی، خطرناک. ځان به تېرونو پسه ساتو. ما درته وویل د چې کوم صفتونه درو، دوکا، قسمونه، شیطانت، دو کسانو منځ کې اوړلې راوړلې او مسلمان سره دشمني او کبر، د دې صفتونو نه ځان وساتئ. دا ستا دشمن دی، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. بل به دې پسه خلاصېږې، اعوذ بالله وایه. او چې وړله دې کله دا رالل چېرې د نیکۍ خبره ده، د الله حمد وایه، هغه نیکي کوه. وړله چې دا کله رال چې د ګناه کار دی، اعوذ بالله وایه او ځان ته ساته. قرآن کې الله وایي ان کید الشیطان کان ضعیفا. د شیطان سکیم ډېر کمزوری شی دی، تا ته خو مضبوط ښکاري او ډېر کمزوری شی دی. اعوذ بالله وایه. او یو دم دی رسول الله مبارک ښودلی دی، هغه دا دی چې سحر کې څوک سل کرته دا وایي چې لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. دا خو به مو یادي کنه انشاءالله. لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. دا چې سحر کې څوک سل کرته وي، که مانځه نه مخکې که مانځه نه وروسته وي، په دغه ورځ بیا خدای شیطان نه ساتي، شیطان نه بیا خدای ساتي. او حدیث پاک کې راځي وی دې سړي له په هغه وخت کې متیازې کوي. یو صحابي د چا متعلق شکایت وکړه، وی حضرت فلانکې سړی چې د ټوله شپه ودي او سهار مانځلی نه پاسي، وی دا هغه سړی دی چې بال شیطان فی اذنیه، چې شیطان ولې په غوږونو کې متیازې کړي دي. نو چې څنګه شیطان نه ښکاري متیازې هم نه ښکاري. او بل حدیث کې راځي وی د انسان د سر له دې تارونه راوړي غوټې ورکوي، په دې انسان کوډه کوي، کوډه. دا کوډې خلک نه کوي، جادو. او هغه تارونو باندې دم چوف کوي، علیک لیل طویل فرقد، او چوپ پې ناري کې مړه اوږده شپه ده اوږده شخه، نو سړی د سهار د مانځه نه وباسي. بیا ویورېږه چې خیر دی پابسې دې کې نور خطو ټیم شي، دا یاره وي خیر دی څه قضا به وکړې، اخره کې د هغه قضا نه یې وباسي. خرونو ګورې بعضې بیماری د انسان د دې ټونګې نه پیدا کېږي. انسان د انسان په شیطان د ټونګې نه پیدا کېږي، د انسان په دې وینه کې دې پوکې وایي، خصوصا دا کینسر بیماری یا نور، یا چې زخمي او دې پکې لاړې وتوکي، دې پکې متیازې وکړي، د هغې نسخه بیماری پیدا کېږي. نو دم یې دا دی چې سهار وختي دا لا اله الا الله وحده لا شریک له سل کرته وایه، او ماسخوتن چې وده کېږي آیت الکرسي وایه. د شیطان د دې ټونګې له وجې نه چې د انسان په وجود کې کمی بیماری پیدا کېږي، د هغه بیمارونه به د خدای پاک محفوظ ساتي. دعا کوئ رب العالمینه موږ د شیطان د وسوسو نه وساتئ، د هغه د هتکندو نه مو ساتئ. او پروردگار تن د هغه د هتکندو نه وساتئ او د وسوسو نه مو ساتئ. او چې څومره د هغه طرف نه څخه وسوسې دي او څخه بیماری د خدای د هغې نه په حفاظت او په امان کې وساتئ. او مریضانو ته دعا کوئ چې الله تعالی مریضانو له شفا ورکړي، خدای قرضداران د قرض نه خلاص کړي، زموږ د حلال او رزق او روزي نصیبه کړي. زموږ په دې محله کې دلته کې د اسفندیار دی والده صاحبه وفات شوي و، هغې ته دعا وکړئ خدای پاک یې مغفرت نصیب کړي. او نور چې څومره مردگان وفات دي پرون یا نن، نو الله ټول مردگان وبخي او د آخرت لوی سفر د خیر و عافیت
د خوشحالو ګرځولې کې وارثانو له صبرونه ورکې او زمونږ په دې کاکړو کندي کې یو برخوردار وفات شوی دی الله ټولو بخې. آخر وخت کې په خپل دا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول